معزز مقصد میں دا دے چی مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ یہ انتہائی متقی انسانو او ارسمر چی انسان تقوادار شی گورے دا رواج پا مقابلہ کی بیا داغ تقوی کمزوری وی گورا پزان بانی راولی سمرم چی تقوادار شی و چکل واده در باندی راشی او دا واک دا واده زنانو توس پارلی شی بیا هغه رواجونه چې د زنانو خوښوي د ملا نه هم کوي او د عوامو نه هم کوي او د خواصو نه هم کوي د هغې په مقابله کې بیا شریعت سړي نه یاد وځي لیکن مبارک صاحب رحمت الله علیه یو د جمعې شپه وه او موږ دربار شریف ته ذکر ته لاړو د سبعي مونځ چې وشه خپل بچي راغونډ کړل بچي راغونډ کړل او ټول یې کېنول د یو ته یې وویل چې ستا په کور کې لور رسېدلې ده دی بل ته یې ویل ستا په کور کې چې دی نو زوی رسېدلی دی تاسو ما ته اختیار راکوئ که نه خپل اختیار باندې به کارونه چلوئ د هغه بېل رعب و ټولو په سینو لاسونه کېښودل صرف زمونږ اختیار نه دی ستا اختیار دی وایي چې زما اختیار دی ذکر ته خلک تلي وو د سبعي د مانځه نه بعد د جمعې په ورځ د پیر صاحب مبارک د کورنۍ 11 کوژدنې په دغه ټیم باندې خلاصې شوې خلاصې کړې دې ټیم کې د شریعت پته لګېږي ستا څومره رواجونه دي په کوژدنو کې خلاص یې کړې او ورته ویې ویل چې 50,000 روپۍ مهر مې مقرر کړه د دې یو هلک پلار به یې د جنۍ خاوند هغه پلار ته وسپاري په دې شکل به مهرونه ورکوي او یو جمعه مې ټیم درته درکړه او لا یاکل طعامک الا تقی تاسو طعام دی ونه خوري مګر پرهیزګار دی وخوري او بیا دې سالکانو ته مخ واړو چې د دې نه پرهیزګار خلک زما په رشتهدارو کې نه پیدا کېږي او د راروانې جمعې په ورځ به زه لنګر نه پخوم ای زامنو د چا د بچو چې ودونه برابرېږي هغوی به د لنګر خرچه وکړي او راروانې د جمعې شپې ته ستاسو د ټولو ودونه برابر شو ګوره د رواج بنیاد یې ویست ښه دا نه داخل کې خلکو ته پته لګي چې چا دربار کې وخت تېر کړی دی او څوک د اهل بیتونه دي او څوک خصوصي خدمتونو کې پاتې شوي چې مبارک صاحب رحمت الله علیه د رواج څومره سرسخته مخالف انسان او هر څومره چې د شریعت انسان پابند شي خو د رواج په مقابله کې بیا دی کمزوری راځي